25 دسمبر باندې کرسمس ډے مخې ته نوې کال به شروع کی جنوری شروع شي نوې کال نو د هغې 1 تاریخ په شپه باندې نیو ایئر نایټ اپریل پول په نوم کله ویلنټاین ډے په نوم کله د کرسمس ډے په نوم او کله د نیو ایئر نایټ په نوم باندې الحمدلله وکفا والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقال تعالى في مقام آخر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وفي رواية ليس منا من تشبه بغيرنا او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قرآن پاک سورة آل عمران یو آیت 156 نمبر او د سورت بقره اولی سپاره د آیت یو ټوکړه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک تلاوت شو په دې قرآن په آیاتونو کې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې فرامینو کې مونږ مسلمانان امت د یو اهم خبرې نه خبرې هغه دا چې مؤمنانو لپکار دي چې د کافرو سره مشابهت نه کوي دا د اسلام یو اهم اصول دي اسلام چونکہ یو کامل مکمل دین دے د ژوند تیرول یو ضابط حیات دے داسې خبره نشته او د زندګۍ داسې یو شعبه بنی چې اسلام د خپل منونکو پای کې رهنمایي نه کړي چونکہ اسلام یو کامل مکمل دین دے دیو جنا د نورو خلقو د نورو قومونو د نورو امتونو مذهبونو نه او دای د مشابهت نه مسلمان منع کړي دغه ضرورت نشته سچ دی اسلام کې شته ده نو بلتا ضرورت پاتې نشو چې داغه طور طریقه داغه لارا داغی عقاید نظریات افعال و اعمال مسلمان خپل کی دا خو باغ خلق کوي چې د کوم خلکو دین او مذهب پوره نه کامل نه نو ایت ضرورتی چیرې دا شی زمون په دې مذهب او ملت کې نشتا نو راشدا به د بل نوایو اسلام خو داسې مذهب او دین نه دی چې بل ته ضرورت لري دا غي متعلق خو الله رب العزت دا حجۃ الوداع په موقع باندې دا اعلان کړو د نبی علیہ السلام د زبان مبارک په ذریعہ چې کله د دنیا ډېر لوی عظیمه اجتماع
راغونډه وه او تقریبا صدپاسه 1,00,000 صحابه کرام قدوسی جماعت میدان کې موجود. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تاسو د باره ما دین مکمل صدا سے پکې پاتې اوس نه دي چې ستاسو د بل چاته ضرورت شي. نو اسلام چونکې یو مکمل نظام حیات ته د ژوند تیرولو یو مکمل قانون او ضابط حیات ته، دیو جنا د مسلمانانو د پاره پاغا غټو غټو اصولو کې یو اصل او اصول دام دی چې د بل قوم د بل مذهب والو سره مشابهت منې کړي او قرآن دا اعلانم کړی دی یا ایها الذین آمنو لا تکونو کالذین کفروا. مؤمنانو تاسو د کافرانو په شان مه کېږئ. دای سره په عقیده کې عمل کې د ژوند تیرولو په طور طریقه کې ای سره به مشابهت نه او دارنګ خاص کر بیا په دې کفارو کې یهود او نصارا چې هغه د اسلام ډېر لوی دشمنان دي او د دنیا په تاریخ کې په هر دور کې دشمنی پاللې ده. نو د ائمه تاریخ خو دا ویلو چې ولن ترضى عنک الیهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم. خصوصا یهود او نصارا داسې دي چې داغي تابعداري خو بنه کوي. ای دنه په دې لګ لګ شي نو راضي کیږي نه، ای تاسو پورا کافر کول غواړي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم فرمایلی من تشبه بقوم فهو منهم. چا چې د کم قوم سره مشابهت اختیار کنه دا به د دوی نه. یو بل روایت کې داسې الفاظ لیس منا من تشبه بغیرنا، زمون په امت کې نه دی، زمون نه دی چې داغه مشابهت د غیرو سره. او یو بل حدیث کې داسې الفاظ مو چې ولا تشبهوا بالیهود والنصارى، خصوصا د یهود و نصارو سره هم مشابهت مکوئ. بهرحال د دې مشابهت نه زمونږ دین شریعت مونږ منې کړي، ولیکن د دې باوجود نن مسلمان امت د دین او د شریعت نه ناخبر غافل. هغه حالات دادي چې نن د یهودو نصارو د غیرو سونه طور طریقې دي، دای کم کلچر او تهذیب دی، دای کم تمدن دی، انن مسلمان لګیا دی خپلې او خ فخر باندې لګیا دی هغه کوي او هغه کارونه ډیری او موقع په موقع باندې وي چې مسلمانان خصوصا نوجوان طبقه هغه لګیای د هغه یهودو نصارو د دغه تهذیب او کلچر تقلید کوي او دای سره داغي په دقه تهوارونو کې داغي مذهبي شعار دي، تهوارونه دي، دای تهذیبی خبرې دي، پای کې دیو سره شریک وي او په فخر مناوي. لکه داغینا یو دا مخ کې 25 دسمبر تیر شو، په دې باندې کرسمس ډے وا. نو هغه د عیسایانو د مذهبي سره دای د کلچر او د تهذیبي سره د عیسی علیہ السلام یوم پیدائش دوی گنی امناوی، ولیکن افسوس مسلمانانو مناولا. یو بلته مبارکی د کرسمس ډے ملے گلا
په میسجو باندې دارنګ د کرسمس ډے په هغه خوشحالی کې ورسره دیم شریکو دارنګ بعضې خلکو هغه طور طریقې اختیارولې کم چې د عیسایت او نومې ولا دا ورکو چې نه چې مونږ وسیو نظر یو دا مذهبي خلک دا مولیان تنگ نظری دی وګوره دای خوشحالی کې مونږ هم شریک شو دا څه خبره وګوره زمونږ اختر یې هغوی مونږ له مبارکي راکوي نو که د هغوی اختر دی مونږ له مبارکي ورکو هلکه دغه د اختر او د دا کرسمس ډے په یو باطله غلطه عقیده بنا ده عیسی علیہ السلام ته هغوی ابن الله وی ابن الله ګڼي د الله زوی ګڼي او دارنګ دا د یو غیر مذهب غیر قوم سره مشابهت ته چې دا یې نه مونږ شریعت منې کړي دیو جن دا د شریعت مسله ده چې د نورو ملتونو مذهبونو په تهوارونو کې شرکت منې ده ځکه هغه په یو غلطه عقیده او د هغوی د مذهب پس بنیاد باندې وي مسلمان لا د کافرو غیر مسلمو سره رواداری جایز ده خو لیکن داسې نه چې د هغوی عقیده او فکر د خپل کړی شي دای په مذهبي شعارو کې د سړی شریک شي نو دغه په 25 دسمبر باندې کرسمس ډے اوس مخې ته نوې کال به شروع کی جنوری شروع شي نوې کال نو د هغې 1 تاریخ په شپه باندې نیو ایئر نایټ دا د مغرب نه راغلی دای د تهذیب حصه ده ځکه د هغې هغه تهذیب هغه پدر مدر آزاد تهذیب دی هغې څه پابندي نشته اکه څوک شراب کوي که زنا کوي که جواری کوي مستی کوي ګډیږي څه چې کوي هغوی په هغه مذهب کې او د هغوی په دین کې او د هغوی په کلچر کې هغه ټول جایز دی بلکې د هغوی دا نظریه ده دا فکر دی چې وایي انسان عذاب دی او د خپل خواهش آزادانه طریقې سره چې څنګه پوره کوي پوره دي چې دی دنیا کې انسان باندې داسې سم مقتدر طاقت برا زورور هستی او ذات نشته چې هغه د دې پابند دي بلکې انسان په خپل یو قوت دی د تمامو کائناتو خدای دی بس په د پاسه بل خدای نشته نو بس د خپل ژوند د ځان دپاره چې څنګه متعین کوي او جوړی او څنګه چې دته ښه ښکاري هغسې دی کوي او د اسلام او د مذهب تعلیم خدا دی چې نه دا انسان د الله عبد دی بنده دی دی به دنیا کې ژوند آزاد نه دی به دنیا کې ژوند د هغه خالق مالق د پابندۍ لاندې تیری کم شی چې د ده دپاره د خیر او د فایدې دی او الله را لېږلی دی د شریعت او د کتاب په ذریعه دی به هغه خیر خپلی او کم ته چې الله او د الله رسول او شریعت شر ویلی دی نه هغه شر نه به ځان بچ کړي بهرحال خبره دا کوله چې هغوی خو آزاد دي هغوی خو انسان آزاد دی بس دا هېڅ پابندي نه مني نو چې څه کوي کوي دی بس د په دې ازادۍ کې او د خواهش پوره کولو کې به نه مذهب رکاوټي نه به الله رسول رکاوټي نه به معاشرهی نه به خاندانی د بچی دپاره به مور پلار نه د ښځې دپاره خاوند رکاوټ نه دی تر دې پورې چې حکومت او نظام هم رکاوټ نه دی بس دی چې څه کوي کوي خو اسلام خو دغه تعلیم نه دی هغه خو اسلام مونږه زندګۍ کې د الله د قانون پابند دی بهرحال دا یو جدا موضوع ده خو خبر هم دا کوله چې خو آزاد دي نایي کرسمس ډے مناوي هغوی نیو ایئر نایټ هم مناوي خو
او افسوس مسلمان لده چې مسلمان په دغه خرافاتو کې وسره شریک شوی. دا مغرب نه او د یورپ نه در آمد شده بدعات دي، نوې بدعات د دې جدید دور د نوې دور نوې تهذیب او د نوې دور د جدید دا خرافات او بدعات. کله د اپریل پول پنوم، کله ویلنټاین ډے پنوم، کله د کرسمس ډے پنوم او کله د نیو ایئر نایټ پنوم باندې. نو دسمبر 25 کې خرافات، اوس په 1 جنوري په شپه باندې با نیو ایئر نایټ. خو افسوس دا چې اغیلم افسوس یهودیت دنیا له عیسایت دنیا له دا افسوس چې هغه عیسی علیه السلام چې زمونږ د ایمان او د عقیدې مطابق هغه عظیم شخصیت پیغمبر د الله چې هغه یو بهترینه زندگی دنیا کې تیره کړې وه او د هغه مور چې هغه عفیفه حیاناک او پاکدامنه ښځه وه مریم رضی الله تعالی عنها. هغه مور پلار دواړه ډېر عظیم شخصیتونه، خو لیکن افسوس نن یورپ او مغرب او عیسایت دنیا لا چې دغه عظیم پیغمبر ته منسوب ورځ چې دی مناوي، نو په هغه کرسمس ډے په شپه او په ورځ دومره زنا کیږي چې دومره په ټول کال کې نه کیږي، دونه شراب څښلی کیږي چې دونه شراب په ټول کال کې نه څښلی کیږي، دومره جواری کیږي چې دومره په ټول کال کې. دا عظیم هسته او آیتا منصوب روزه دا حالت ته دی دا حال. او بیا مسلمانانو لم دا افسوس چې مسلمان نوجوان یا د الله او د الله د رسول او د اسلام نوم غستون کې برای نام مسلمان انن پا خرافاتو کې غي سره یو ځای دی. مونږ خو دا وایو چې عیسی علیه السلام یو پاک دامنه زندگی تیره کړې ده او د الله عظیم پیغمبر د بنی اسرائیل اخیری پیغمبر دی. مریم یو پاک دامنه ښځه وه چې قرآن د پاک دامه تذکرې کوي او دا مونږ د یورپ او د مغرب د عیسایت دنیا ته وایو وګورئ راشه نن بایبل هم راواره د هغې انجیل او قرآن به هم راوالو. کومه زندگی او کم شخصیت او کوم دفاع چې د عیسی علیه السلام قرآن کړی دا هغه په بایبل کې منی قرآن هغه داسې پیش کړی. خو بهرحال خبره مونږ دا کوله چې هغه کرسمس ډے مناویږي او پای کې ورسره افسوس مسلمان هم شریک ام مبارکه یو بل ورکوي. کرسمس ډے ده کیکونه کټ کیږي، پاک کیک کټ کولو کې ورسره دی هم شریک. او افسوس بیا زمون په حکمرانانو چې کرسمس ډے مناولو د پاره زمون وزیران مشیران عہدهداران اغازی د اغي ګرجو ته د اغي اغا چرچونو ته او د وسط نظره مظاهره کوي کېټ وسره دیم کټ کوي. دا خو تا د خپل اسلام په نظریه او عقیده باندې په خپل لاس چاړه راخکا. ځکه د اسلام عقیده داوه د مسلمان داوه چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی، عبد دی او د دوی عقیده دا چې دا د الله زوی دی. قرآن پاک کې بار بار الله رب العزت دا مسله بیان کړې ده. لکه صورت بنی اسرائیل کې الله رب العزت فرمایي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. پیغمبرات دوی ته وایا د خدای توب صفاتونه صرف د الله او چې کله هغه خدای دی الہ دی نو هغه سره بل شریکم نشته او لم يتخذ ولدا د الله څوک ولد نشته څنګه چې د عیسایت دنیا عقیده ده. او دارن کله بقره کې وقالو اتخذ الله ولدا سبحانه الله پاک دا وړه جمله د عیسایت
د عقیده او د عیسایت د ځان نه جوړ شوي مذهب چې دی نو داسې کاري ضرب ولګو چې دای بنیاد ختم ځکه چې د ټول عیسایت بنیاد دا په دقه عقیده ده چې عیسی علیه السلام ته ابن الله دا د الله زوی دی او قرآن په دې باندې داسې کاري ضربونه لګولي خو لیکن افسوس چې دا د قرآن سنت او د اسلام د عقیدې نه خلاف عقیده او بیا کرسمس ډے مناول چې دوی ورته ابن الله وی د الله زوی وی نن هم چې انجیل سړی راوالي بایبل راوالي نو پاغا بائبل کے زے پزے باپ نے فرمایا بیٹے نے کہا باپ اللہ و بیٹا عیسیٰ علیہ السلام تر اوسه پورې د دې د کتابونو دا حال په دغه عقیده په بنیاد باندې دی کرسمس ډے مناوي او افسوس چې په دغه باطل عقیده د قرآن سنت او د اسلام نه خلاف په عقیدې بنیاد مسلمان هم سره کرسمس ډے کې شاملي دا حل او دا وسط نظری دا وسرت نظری نه دا بے غیرتوب دی دا د غیرت او حمیت نه خلاف ده چې انسان د خپل مسلمان د خپل اسلامی عقیده خلاف دا غیر و مشابهت کوي او هغې باندې افسوس دا چې یو طرف ته وایي ابن الله دی او بل طرف ته یوم پیدایش کرسمس ډے مناوي یو طرف ته وایي ثالث و ثلاثه د دریو خدایانو عقیده ده یو الله دی دویم عیسی دی دریم مریم یا یو الله دی دویم عیسی دی دریم روح القدس دی درې خدایانو عقیده دا د عیسایت عقیده ده نو یو طرف ته خدای ګڼي او بل طرف ته یوم پیدایش مناوي دې تضاد ته وګوره که نه چې خدای شنو پیدایش بیا څه معنی لري دا د هغې باطل عقیده خو ما نن مسلمان په دغه شیینو کې دا غیر مسلمو کافرو سره یهود و نصارو سره نن شریک دي یا ماوی نن یکم تاریخ باندې نیو ایئر نایٹ نوے کال داغه خرمسته و خرافات دم د یورپ مغرب نه در آمد شده مای نوے خرافات و بدعات بہرحال امن آویگی نو عیسائیت دنیا و یورپ خو لګیا دی چې په دغه شپه د شرابو د زنا د جواره حد کیږي خو افسوس په دوی هغې نه په دې باندې ولې هغې خو 300 کاله تقریبا وشو چې مذهب ته خیر آباد ویلی دی د انقلاب فرانس نه بعد هغوی مذهب بالکل د خپل زندګۍ نه ایستی دی هغې خو مذهب بس چوټي ورکړې ده او خو چې څه کوي آزاد دي هغې عقیده نظریې جوړې کړې فلسفې نوې دنیا ته راوویستې او د هیومنزم په نوم دا عقیده جوړه کړه چې انسان په خپله د دې تمام کائناتو خدای دی خدای ته ضرورت نشته او دی داسې خود مختار او آزاد دی چې دی څه کوي به دې کې به هیڅ پابندي او رکاوټ نه دا خو د هغې عقیده ده خو ما افسوس په دوی چې نوم یې د مسلمان دی خو لیکن د مسلمان په ملکونو کې نیو ایئر نایټ مناوي د پاکستان د یو څو کالو مخکې رپورټ دی اوس په شاید تعداد زیات شوي څو کاله مخکې رپورټ دا دی 2-3 کاله چې د پاکستان په قیمتي او غټ هوټلونو کې غټ هوټلونه چاہے تدام غریب سړی دننه ورتلی هم نشي غټ هوټلونه چې تاسو یې پیژنئ اکثر نومونه هغه تقریبا 15 نه 20 پورې غټ هوټلونه د نیو ایئر نایټ دپاره هغه بک کیږي پای کې نیو ایئر نایټ مناویږي او هلته شرط دا دی د تلو چې ځان له به نه ځای جوړه به ځای جوړه دا مطلب نه چې ښځه خاون که ښځه خاوني او که بله یارې وي خو جوړه به ځي په هغه شپه باندې په پاکستان کې چې پاکستان د اسلام په نوم جوړ دی او اسلامیه جمهوریه پاکستان چې اسلامیه سابقه او لاحقه ورسره لګېدلې ده په هغه اسلام په نوم جوړ شوی پاکستان کې نیو ایئر نایټ په شپه باندې هغه زنا کیږي چې هغه په ټول کال کې نه
هغه شراب څښلی کېږي چې په ټول کال کې نه څښلی کېږي، هغه جواري کېږي چې په ټول کال کې نه کېږي. دا د پاکستان غوندې ملک کې حالات دا دي. دارنګ تعلیمي ادارې، کالجونو، یونیورسټو حالات، نیو ایئر نایټ هلته مناوي، مخلوط نظامي هلکان جینکۍ، او په دغه شپو باندې په دغه تعلیمي ادارو کې او په دې هوټلو کې چې د دې قوم دغه نوجوانو جینکو کوم عصمت دری کېږي نو هغه سړی اورېدی نه شي. دا حالت او دا وایي دا مولیان او مذهبي خلک تنگ نظری دي، دوی چې دی سو خوشحالی ته نه پورېږدي، دی ازادۍ ته نه پورېږدي. دا ازادي چې مدر پدر آزاد دي او د اسلام په نوم باندې ملک. بهرحال دا د مایې د عیسایت او یهودیت او د یورپ او مغرب نه درآمد شده شی نه دي. کله کرسمس ډے ده، کله نیو ایئر نایټ دی، کله ویلنټاین ډے ده، کله چې دی نو اپریل فول دی. دا نوجوان تعلیم یافته طبقه ډېر ښه پېژني ځکه دوی پکې عیسا دي، دوی پکې عیسا دي، دوی پکې شریکي، نو دا شی نه هم پېژني. دا د هغې نه راغلی شی نه دي چې د اسلام او د دین او د شریعت نه هم خلاف دي او د غیرت او حیا نه هم خلاف دي او مشابهت دی د غیرو سره. ما چې کوم آیاتونه لوستي وو، احادیث مې ویلي وو، بس د هغې لنډ مطلب دا و. قرآن وایي یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، کافر غوندې مه کېږئ. او د یهودو نصارو خصوصا د هغې تذکره قرآن کړې وه چې لن ترضى عنک الیهود والنصارى حتی تتبع ملتهم. په دې لږ لږ نه خوشحالېږي، پوره د کافر کوي، پوره د ایمان نه خلاصوي، نو د دې تابعداري مه کوئ. او نبی علیه الصلاة والسلام منع کړی و من تشبه بقوم فهو منهم، مشابهت یې وکړه، دا یې نه دی. او د یهودو نصارو متعلق خصوصا فرمایلی و چې لا تشبهوا بالیهود والنصارى، یهودو نصارو سره خصوصا تاسو مشابهت مه کوئ. او نبی علیه السلام د آخري دور متعلق دا ویلی و چې لتتبعن سنن الذین قبلکم شبرا بشبر ذراعا بذراع. تر دې پورې آخري وخت کې به تاسو د دې غیرو خلکو سره او د یهودو نصارو سره داسې مشابهت راشي لکه څنګه چې لیش د لیش سره برابري، داسې برابر، او دا لاس گز د گز سره برابري، داسې و برابر. بل روایت کې راځي پڼو پیزار چې یو نمبر والا یو بل سره برابري. دا حالات هغه نن حالات دي چې مغرب یورپ کم شی ایجاد کوي، سم خپلی هغه تمام امت مسلمه نوجوان خپلی لګیا، بالکل پوره تابعداري او مشابهت ته. او مسله دا د شرع چې دا زمونږه د دینی حمیت او غیرت تقاضا ده چې د غیرو خلکو طور طریقې، د هغې مذهبي شعار، د هغې تهوارونه د منو کړی شي او نه د پای کې شرکت وکړی شي. وجه دا ده چې دا خو د یو قوم خپل اقدارو د خپلو خصوصیاتو حفاظت نه کول دي او د غیرو سره مشابهت دی، نو دا قوم چرته مستقل قوم نه، او آزاد قوم دی ته نشي ویلی کېدی چې د نورو نقال شي. آزاد قوم هغې ته وایي چې خپل اقدار او روایت خپل کي، نه دا چې د بل دنیا کې وګورئ دا جرم ګڼلی کېږي. د یو ملک اوسیدونکي فوج د بل ملک د فوج وردي اغوندي، د پاکستان فوجي د انډیا وردي اغوندي، کوي اغوسته څه به جرم دی. پاکستان د پاکستان په سرکاري دفاترو باندې به د پاکستان جنډه ولاړی که د انډیا جنډه به ولاړی، دا جرم دی. دقسې زموږ د دین او د اسلام خپل شعار دي، خپلې نښې دي. مسلمان به هغه خپلې نښې خپلوي، دا نه چې د غیرو خلکو نښې خپلې کړي. دې وجې نه مسله ماوې دا ده چې د غیرو عقیدو کې او د غیرو په عباداتو کې مشابهت کفر دی. د بل عقیده خپلول، د بل طرز عبادت خپلول، طریقه خپلول، دا کفري. او که دای مذهبي رسومات ای کې مشابهت یو خپلولی نو دا حرام. او علالعلان د هغې څه شعاري مذهبي او هغه اختیار کړی شي نو د کفر اندیشه ده. او لکه مثلا صلیب غاړه کې اچول، دا د کفر اندیشه ده. مسلمان به دا شی نه چې خو د عیسایت عقیده ده، او خو کراس دی، څه مطلب د عیسی علیه السلام پانسی دی، نو دا عقیده خو زموږ نه ده مسلمانان.
اون خو عیسی علیه السلام چې هم دی د الله برخې جوړې عیسایان یو طرف ته وایي ابن الله دی، یو طرف ته خدای دی، بل طرف ته یوم پیدایش مناوي، بل طرف ته وایي په سولی او په پانسی شوی دی. نو دا څنګه خدای دی چې په پانسی شو؟ او دا څنګه ابن الله او د الله زوی دی چې زوی پانسی کېده او الله ورته کتل هسې نه وی بچ کوی نه؟ دا خو د قرآن سنت خلاف. قرآن سنت خدا وایي چې عیسی علیه السلام بر رفع الله الیه، الله ځان ته خیجولی. خو بهرحال دغه دغی مذهبي کم شعار دی هغه خپلول غاړه کې اچول دا اندیشه د کفر ده. عام عادات او معاشرت او قومي شعارونو کې ای سره مشابهت مکروه دي. دنیاوي ایجادات دي، نظم و نسق دی چې د قرآن سنت نه خلاف نی، نو هغې کې د هغې چې د مشابهت یا د هغې هغه کارونه اغوستل هغه جایز دي. خو بهرحال خبره ما دا کوله، خبره اوږده شوه ادا چې دا قسمه موقع باندې دا نوې کم خرافات راغلي دي مسلمانانو له پکار دي، او خصوصا نوجوان نسل چې دې شي نه ځان خبر کړي به په حقیقت ځان پوهېږي. بس صرف د یورپ مغرب تقلید دی، که ای بربن ګرځي نو دی وایي یورپ کې خلک بربن ګرځي دی هم بربن شي، که هغه کمیس پرتوګ وباسي دی هم وباسي، که هغه کم انداز طرز زندگی خپلوي دی هم خپلوي. ولې مغرب ته او یورپ ته لاړې راسازي، هغې ته لاړې سازي، نو د هغې نه چې هر شی را درآمد کېږي دوی ښه په خوشحالۍ قبلوي. د هغې نه مایې دا نیو ایر نایټ، دا کرسمس ډے وغیره داسې موقعو باندې مسلمان له د دې نه ځان ساتل غواړي. دا زموږ د دین او د حیا او د غیرت او د حمیت خلاف. نو په خپل دین اسلام باندې غیرت هم پکاري، دینی غیرت ایمانی غیرت ځان کې پیدا کول غواړي. الله رب العزت ته موږ په دین اسلام پوي کړي او د اسلام غیرت ته الله زموږ نصیب او د غیر خلکو دا نقالی او دا مشابهتونه دی الله زموږ نه وویست.